المؤمنين وما كان لهم عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله مولانا العظيم. دا مخکی د سبا او داغی د احل سبا او داغی د هغې نعمتونو د ناشکرۍ په نتیجه کې الله هغه ټول نعمتونه د هغې نه واخیستل او تس نسې کړله هغه اجتماعیت ولا ختم کو او د دنیا په مختلفو حصو کې تس نس شو. نو دا ټول چې اهل سما کول نو دای په لمسه د شیطان کول، دا ورته شیطان لمسه کوله، شیطان ورته دا غلطې ښایسته کاره کولی. دا نو الله رب العزت د ابلیس هغه دشمنی د انسان سره د اولې ورځې نه ذکر کوي چې ابلیس د الله په دربار کې چې کله دی لعنتي شو او د جنت نه راوویستی شو او آدم علیه السلام په جنت کې د هغه اوسېدل شروع شو، نو داسې د الله په دربار نه الله سره دا سوال د الله نه وکړو چې مالا د آخري شپېلۍ پورې ټیم راکړه. نو آخري شپېلۍ کې بیا خلک مري نه، بیا به خلک ژوندي کېږي. نو بیا رامي دا سوال کو چې ما د آخري شپېلۍ پورې، هغې ویل چې نه تا به د اولې شپېلۍ پورې ساتم او بیا به دې مردارو. نو چې کله دا تسلی د الله نه حاصله کړه چې ما اوس نه وجني، نو د الله په دربار کې دا خبره وکړه چې د کم سړي د وجې نه، د کم آدم د وجې نه چې زه تا لعنتي کړم او د جنت نه دې محرومه کړم، ستا په ذات مې دې قسمي چې لأحتنکن ذریته اجمعین. دا قرآن کې دي، زما ستا په ذات ګرامی قسمی چې د آدم د بچو بیخکنی به کوم، دا جړ به ورله وباسم، ګمراه کوم به، د ښي طرف نه ورته راځم، د ګس نه به راځم، د مخې نه به ورته راځم، د روستو نه ورته راځم، او په هر طرف باندې ورپې حمله کوم او ستا پیغمبرانو تابعدارۍ نه وی بل طرف ته بوځم، ټول به خپل تابعدار سازو. نو دا د الله په دربار کې چې ابلیس خبره کوله دا یاسې اټکل خبره کړې وه. او کله چې بیا ابلیس کار شروع کو او د انسانانو دا نبض نیو، نو بالکل ورته داسې آسان ملاو شو لکه رښتلې بولۍ چې سړی رالي. بولۍ چې راوباسي نو ګرانه یې که نه، او چې چا رایستلي او بس
بوګه کړي او ته ورته لاس کې راوایلې دقسې ورته دا انسانان ایستلي مولی ښکاره شو. نو الله وفرمایل چې ابلیس زما په دربار کې کوم اټکل چلولی و او یو خبره د خولې نه وتې وه هغه په بنیادمانو باندې رښتیا ورته ورسوله، هغه رښتیا کړه. ځکه چې اکثریت خلک ابلیس ګمراه کړی دی. ګوره څومره امریکا چې ده، دا څومره یهود چې دي، دا څومره یورپیان چې دي، دا څومره هندوان چې دي، او دا څومره روسیان چې دي، او څومره چینیان چې دي، او د دې نه بېشماره قومونه په دنیا کې نور هم دي، دا ټول په ټول باندې ابلیس خپل تابعدار ساز کړي. حتی چې په مسلمانانو کې هم دومره لوی کار کړی دی، دومره لوی کار یې په مسلمانانو کې کړی دی چې مسلمانان هم د مسلمانانو چې دا مسلمانان ورته وایي د دې اکثریت هم قبضه کړی دی. تش په نوم مسلمان دی او نور د اسلام سره څه کار نشته. تاسو د دنیا، تاسو د معاشرې ته وځئ او بار د خلکو دا حالت وګورئ، تاسو به حیران شئ. دا پرون تاسو دې اندازې ته نه کتل چې موږ په انور باندې هلته ولاړو او ناستو او تقریرونه هم کول او دا خلک یو دوس راغی او په ګیره کې سپین هم لګېدلي وو. دلته د یو دوکان نه سګرټ راواخیستو، سګرټ یې ولګ ورسره واچ. ما ته اوس دې خنزیر ته وګوره که نه. دا نورو خنزیرانو به ټرکونه او ګاډي به یې را په مخه کړي او داسې مټیزه کې دغه هم رالي، ښځې هم رالي چې هغه چېرته د کویدنې واده دپاره روانې وي، په ټرالۍ کې ولاړې وي، شرمېدلې په ټرالۍ کې ولاړې وي، د دغه په ټرالۍ کې، او دا لاسونه او دا خولې وهلې او دا چغې وهلې. دونه بې شرمه او بې حیا دا ټول ابلیس قبضه کړي دي. په دې ټولو باندې ابلیس سور شوی دی. نو قرآن وایي ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه، یقینا رښتیا ورته ورسو په دې انسانانو باندې ابلیس خپل ګمان. لاندې ګورئ سبق ته، یقینا رښتیا ورته ورسو علیهم په دې انسانانو باندې ابلیس ظنه خپل ګمان. فاتبعوهم، نو دا ټول ورپسې شو. فاتبعوه، د شیطان لارې واخیسته، د شیطان لارې خپله کړه، د شیطان تابعدارۍ کې وردننه شو. ټول الا قلیلا من المؤمنین، مگر لږ غوندې، لږ د مؤمنانو، بس لږ غوندې مؤمنان پکې پاتې شو. نو که د امین دپاره تبعیض شي نو معنا دا ده چې په مؤمنانو کې هم لږ غوندې پاتې شو. دا چې مؤمنان ورته وایي دا هم ټول سوري کړي دي، داسې د کافر بچی دی. او یا د امین دپاره تبین دی نو فریقا، چې هغه فریق څوک دی؟ مؤمنان. دا د امام التفسیر عبدالعزیز عباس ترجمه ده چې من دپاره د بیان دی. دغه فریق بیان یې وکړو مؤمنان، لیکن بعضې نورو مفسرینو دا ویلي دي چې دا من د تبعیض دپاره دی. مگر یو فریقه چې د هغې نه بعضې مؤمنان به د شیطان د دسترس نه بچ دي. شیطان چې قسم خوړلی او دا په خپل قسم کې دا خبره کړې وه چې الا عبادک منهم المخلصین، ستا خالص بندگان به رانه بچي، خالص بندگان. نو دنیا کې که د کافر د ابلیس د
سازشونو نه محفوظ دی نو مؤمن دی. مسلمانان ډیر دي هغه پړکه کړي دي خو مؤمنان نشي پړکه کولی. لوی لوی سرمایدار، لوی لوی جاگیردار، لوی لوی د عهدو خاوندان، وزیر اعظمان، صدران، چیف اسټافان، جرنیلان ته ټول قبضه کړي دي، دا یې په خپل لمسه کې راوستي دي. اوس دا شیطان سره پوجونه دي. شیطان په دې حکومت دنیا کې حکومت دی. دا څه چل چې دا ابلیس دونه پر انسانانو باندې غالب شو او اکثریت خراب کو. نو الله وایي وما کان له نو د دې ابلیس دپاره علیهم په دې انسانانو باندې من سلطان څه غلبه، هېڅ غلبه یې نه وه، هېڅ سلطنت او حکومت یې نه و، هېڅ زورورتیا یې نه وه، او نه الله وایي دا موږ په دې خلکو مسلط کړی و. نه، دا صرف هلته بل ځای کې راځي دا ابلیس په خپله باندې په جهنم کې دی او خپلو تابعدارو ته به وایي چې یو طرف ته د الله پیغمبرانو، یو طرف ته حق او صداقت او بل طرف ته ما دا چلو که درته زما خواته راشه. الا ان دعوتکم دقه معنا ده که څوک په قرآن پوهېږي که نه. الا دا ابلیس الفاظ دي، الا ان دعوتکم مگر ما به تاسو ته دعوت درکړه چې راشئ، نو تاسو به دوه خپې خپلې کړې، دوه به م پردی کړو، رامنډې به م کړې. او هلته به پیغمبران لګیا وو، هلته به نیکان صالحان لګیا وو، علما او حقاني او رباني به لګیا وو، ستا په غوږ به نه لګېدله. الا لنعلم، الله وایي یا موږ دې دپاره دا کار وکړو، لنعلم چې معلوم کو منګه په علم شهودي سره، په علم بعد الوجود الاشیاء سره، او په علم تفصیلي سره، من یؤمن بالآخرة چې څوک مو ایمان په آخرت راوړي، ممن جدا د هغه چانه هو منها فی شک چې هغه دی د آخرت نه په شک. موږ د دې دپاره ازمایش دپاره امتحان دپاره ابلیس پیدا کړی دی او موقع مې وله ورکړې ده تر قیامته پورې چې زه دا معلومومه. الله ته معلوم دي خو تاسو ته ښایمه. الله ته معلوم دي قبل وجود الاشیاء او ورته معلوم بعد وجود الاشیاء هم دي چې څوک ایمان په آخرت راوړي دا جدا د هغه چا نه شي چې هغه د دې قیامت نه په شک کې پروت دي چې آیا قیامت به راځي او که نه به راځي. لکه دا تمامو کفارو ګمان دی چې قیامت محمت نشته دی. او وربک علی کل شیء حفیظ، پروردگار ستا په هر چیز باندې محافظ دی. حفیظ او محافظ د دواړو معنا یوه ده. حفیظ او محافظ د دې دواړو یو معنا ده، یعنی رب ستا محافظ دی په هر یو څیز باندې، هر یو شی ضبط کړی دی او هر یو شی یاد کړی دی او هر یو شی لیکلی دی په لوح محفوظ کې، هغې نه څه بار نشته. قل اوایا پیغمبرا ادعو الذین زعمتم، راو بلی اغا کسان چې تاسی ګمان کوئ د خدای من دون الله سوا د الله نه. زه هغې ته چغه کوي لا یملکون مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض، مالکان ندی دا په اندازه د یو ذرې باندې په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې،
وما لهم فيهما من شرک او نشته د دې خلکو نشته د معبودانو دپاره فیهما پر اسمانونو ځمکو کې صبرخه وما له من ظهیر وما له منهم من ظهیر او نشته د الله لپاره څوک تعاون کوونکی د دوی نه الله فرمایل چې مشرکانو هغه خپلو مصنوعي او جعلي خدایانو ته چغه ووهئ چې را مدد شه زما دا کار راشه وکړه چې تاسو د هغې ګمان کوئ د خدایي ګماني کوئ سوا د الله رب العزت نه چې د هغه نه علاوه تاسو خدایان منئ نو راوی بلی کنه چې تاسو لا څه خیر درکړي او د شر نه بچ کړي هدایت درته وکړي د ضلالت نه بچ کړي راوی بلی کنه او که راوی بلی نو لا یملکون مثقال ذره دغه عجزان خو مالکان نه دي مثقال اندازې ته وایي او ذره ذرې ته وایي نو د ذرې ترجمه ما تاسو ته کړې ده د سور میږې وړوکی نه دی دې ته وایي او ذره خو یو اټمي ذره یو مشهور شی دی چې دا ډېرې دي او دا یوځای کېږي او دې نه قوت او طاقت سازېږي په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې ستاسو دا مالکان د ذرې مالکان نه دي نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې نو چې د ذرې مالکان نه دي نو تا ته به څه خیر او شر ورسوي تا ته به څه خیر ورسوي او شر به نه ده پکې او تا ته به څه هدایت وکړي او د ګمراهۍ نه به دې بچ کړي وما لهم او نشته ستاسو د معبودانو دپاره فیهما په اسمانونو ځمکو کې من شرکن څه برخه چې ګنې دا حصه د ځمکې په کې د پلاني ده او دا حصه په اسمان کې د پلاني ده دا د لات او دا د منات او دا د عزا ده او دا پکې د پیر بابا او دا پکې د دوی ځوان ده دا خو پکې نشته او دریم وما له منهم من ظهیر نشته دی د دې الله دپاره منهم د دې معبودانو ستاسو نه من ظهیر څوک معاون چې ګینې الله ستاسو پرې خدایانو کې دا الله ته په دې باندې نیولې چې دا زما به تعاون کوي یا یې دا عزا نیولې دی یا یې دا هبل نیولې دی او یا یې بل نیولې دی پوهېږئ پرې باندې اوس دوی نه به چې تپوس وشو مشرکانو نه چې دا اسمانونه چا پیدا کړي الله ځمکې چا پیدا کړي الله دا مخلوق چا پیدا کړی الله دا اوبه چا پیدا کړي الله ښه دا ټول کارونه الله کوي دا په قرآن کې ذکر دي ته دلایل اعترافیه په قرآن کې وایي تپوس ته وکړه اسمان او ځمکې چا پیدا کړي وی الله ښه چې د دې ټول مخلوق رب الله دی او په ربوبیت کې تاسو د الله سره شرک نه کوئ نو په الوهیت کې ورسره څنګه شرک کوئ دا معبودان هم د څنګه دا پوجي ولا ولې کوئ دا نظراني ولا ولې منئ او دا خیر او شر ترې نه ولې غواړئ بیا چې څوک معبودي نو هغه اله وي دا نشي کېدی چې رب دی یوي خلک دی یو الله پیدا کړی ډوډۍ دی هغه ورکوي روغول او ناروغول دی هغه څه کوي مرګ او ژوند دی د هغه په لاس کې او بیا دلته بل چې کوم دی نو اومي داسې دا چېرته کېدی شي نو دوی به ویلې ها و هؤلاء
نه جي هیڅ شی د هر څه الله کوي. نو بیا د لات او منات ته پکې څه ضرورت راغی؟ نه جي که نه، دا خو موږ دې دپاره کوو لیقربونا الی الله زلفا، چې خدای پاک ته موږ نږدې کړي په مرتبه کې. دا خو موږ د نږدېکت سبب ګورو الله ته. لکه دا څه کوئ؟ د لات او د منات پوجي کوئ، د غیر الله پوجي کوئ. نه جي دا خبره نه ده، څه کولی شي او که نه شي کولی. وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. قرآن چې چاله ورځي دا کوم ټکي وایم دا ټول په قرآن کې دي. پوهېږئ؟ وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. دا لات او منات او عزا په هغه زمانه کې وو. بیا دا زمونږ الله ته سپارش کوي. نو قرآن فرمایي ولا تنفع الشفاعة، فیده نشي ورکولی سپارش د سپارشیانو عنده په دربار د الله کې. ها الا لمن اذن له، مگر هغه څوک چې اجازت وشي هغه ته. شفیع ته به اجازت وشي او الله به یو خپل بنده ته ووایي پلاني پاسه د دې پلاني سپارش راته وکړه. نو د شفیع دپاره به هم اجازت ضرورتي او د مشفوع له دپاره به هم ضرورتي اجازت. دواړو ته چې الله اجازت وکړي نو هله به کار کړي. چې الله اجازت چاته نه یې کړی، داسې څوک نشته چې هغه خوله قدرې وخوځوي. هغه لوی پیغمبران ولی نه وي، لوی پیغمبران ولی نه وي، خوله نه شي خوځولی. او چې بیا سپارش کوي هم د هغه چا دپاره به یې کوي چې الله رب العزت ورته وښایي چې د پلاني او د پلاني او د پلاني قسم خلکو او د پلاني قسم سپارش وکوي. ولا تنفع الشفاعة عنده، فیده نه ورکوي سپارش په نزد د الله باندې. الا لمن، مگر هغه چاته اذن له چې اجازت وشي هغه ته چې سپارش وکړه او اجازت وشي هغه ته چې سپارش دې وله وکړی شي. اوس د الله دومره لوی شان دی، دومره لوی شان چې کله الله بذات گرامی خبره کوي مقربینو پرشتو ته، مقربینو پرشتو ته خبره کوي، نو داسې د غبرهټ حالت ساشي چې دا پرشتې ټولې په دومره یره کې شي چې داسې بېهوشي پې تواري شي، بېهوشي غوندې پې راشي. نو چې کله د الله خبره ختمه شي نو بیا بعضې د بعضو نه تپوس کوي څه وویلې، الله څه فرمایل، الله څه وویل. چې دا خبره وشي چې الله پاک نو دوی یو بل ته ووایي چې الله حق خبره وکړه، ځکه د الله حق دی او د الله هره خبره حق ده. نو الله حق وویل. حتی اذا فزع عن قلوبهما، حتی چې لرې شي ګبراهټ د زړونو د دې مقربینو نه، قالو وای بعضو ته ماذا قال ربکم، سو فرمایل پروردگار ستاسو، ستاسو رب څه ویلې؟ نانور ورته وایي قالوا الحق، حق ووایو، الله حق خبره وکړه. او هو العلی الکبیر، وهو العلی، الله پورته دی په بندګانو باندې، علی دی. او الکبیر،
او لوی دی الله په اعتبار د برهان، په اعتبار د اختیاراتو، په اعتبار د حکومت سره. دا دی آیاتونو ترجمه او مختصر تشریح وه. دی کې یو څو خبرو ته اشاره راله. یو دا بیان ان ابلیس صدق ظنه فی بنی آدم وانهم سیتبعون ویغویهم. یو پکې دا راله چې ابلیس کم ګمان د الله دربار کې اټکلي خبره کړې وه، نو هغه اټکلې په بنیادمانو باندې چې اوچلاو، نو بنیادمان ورته ډېر آسان میلاو شو. داسې ده لکه چې په اوبو کې راونیول، داسې آسان. او وانهم دا خلک سیتبعونه، زر ده چې دوی به شیطان لار خپلوي، نن یې خپله کړې نه ده. او ویغویهم، او شیطان چې دوی د شیطان په لار روان شو، د شیطان زبردسته یارانه ده، هغه خپل یار تباه کوي. نو زر ده چې اغوا به کړي دوی لره او بېلارې به کړي. دویمه خبره تقریر التوحید، د الله د یووالي مسله هم پکې ذکر شوه چې وانه لا اله الا الله، نشته دی معبود سوا د الله نه، ولا يستحق العبادة سواه، او حقدار د عبادت سوا د الله نه نشته. او نمبر 3 درا مسله رااله بیان بطلان دعای غیر الله. باطل ده چې بل چاته نارې وي، ای پلانی را مدد شه، ای پلانی را مدد شه، او ما نیولې لمن ستا ده، ما ستا لمن نیولې. او د ګوټ مړني را ورسېږه، د ګوټ مړني، د ګوټ مړنی پېژنې؟ دا پیرانو پیر صاحب ته وایي، عبدالقادر جیلاني ته، د ګوټ مړني را ورسېږه. او د ګوټ مړني ستا په نوم باندې مې تور سنډه او سره میخه چې کوم دی منلي دي، څوک چرګه مني پوهېږئ پرې باندې، او څوک وایي 15 پاوه پیرانو پیر صاحب ورکوه د ګوټ ته مړني 15 پاوه. ښه 15 پاوه پېژنې؟ 1 روپۍ او 4 انې. نو دا یاران په دې کې پراته دي. مسلمانان ځان ته وایي، مسلمانان، او زمداران احساس کړي دي دا تبه ښه کوي، دا سردردۍ ښه کوي، دا د دانو ذمهوار دی، دا درېمې تبه، درېمه ور باندې تبه راځي، پلاني له ورشه، پلانی بابا نه. زمونږ پرې ګنډېري کې کوکو بابا ورته وایي، هغه د دانو ذمهوار دی، او وایي چې د من دانې ذمهواري اخیستې، یو من دانې. دانو زما خیال من دانې به د غنمو او جوارو دا دانې به یادوي، پوهېږئ پرې باندې د دې ذمهداري به یې اخیستې وه. یعنې من دانه خو نه وي. اوس دا چا ته دا خبره کړې وه هغه چې د من دانې ذمهداري زما سره ده؟ کوکو بابا چا ته را خبره کړې وه؟ دا په کوم کتاب کې دي؟ دا چېرته قرآن مجید کې راغلي دي، احادیثو کې راغلي دي، د فقه کې راغلي دي؟ دا کوم کتاب کې راغلي دي؟ د دې هغې کتابونه شته، یو ته اجرة تنبیز وایي، بل ته درة المسپخین وایي، دا د هغې کتابونه دي، دا د اوتو بوتو کتابونه چې دا تا ویلي دي او ما ویلي دي. او کتاب راوړي، ملا وایي کتاب راوړي جي. کوم کتاب راوړي جي؟ ګرن راوړي دي، د هندوانو هم کتاب ته ګرن وایي، ګرن کې راغلي دي. که د یهودو نصاراو په تورات او انجیل محرف کې راغلي دي، په څه کې راغلي دي؟ که قرآن مجید کې راغلي دي، کتاب راوړي دي.
دلته یو ځل په سخات باندې جګړه سازه شوه په دې کوز کلي کې دا اوس یې پکې مولوي صاحب دی په دې کلي نه جوړه شوه بس هغه یو مولا عالم لګیا دی هغه د سخات مروج خلاف کوي تقریر کوي ای شاعتي او بل چې نو دا نور خو دغه دی هغې لګیا دی کوي سخات باندې هغه ما تا ته در بخلی ما ته را بخلی دا لوبې شروع کړې ده دایره چې ورته وایي نو دا کوي یاره بس په دې کې جګړه ساده شوه مولیان بس په جګړه شو زه ورسېدم په دې وخت کې چې لاړم هلکه خلکو ویل بس مولي صاحب راغی شور به نه کوئ دی به خبره کوي بازا اول دې مولیانو ته کار شو دې مولیانو ته مې وویل چې مولیانو خدایم غر کا چې دا مسلې چېړئ نو دا مدرسې موږ د څه دپاره سازي کړي راشئ دې مدرسو ته کیبنو او جانبین د خدای حاضر ناظر کوي او کتابونه راوالی چې د چا مسله درسته وه هغې باندې به عمل کوو دا تاسو ته د مالتا زموږ دارونه عوام جنګوئ په خپل کور کې نو دوی خو مې ښه برابر کړه بیا مې دې عوامو ته ویل چې تاسو نه تپوس کومه دې مولیانو تبرونه یو بل پسې راګیستي کو کودالې راګیستې وې چې تاسو یو د یو مولا لپاره راپاسې یو بل د بل مولا لپاره راپاسې وئ ستاسو کار کودالي ویل دي خپلې کودالې وایي دا د علماو خبرې دي د علماو په خبرو کې مه رادانګئ او دا پرې ډلې پکې مه سازوئ چې دا زما مولا دا وایي او دا وایي بس دا مولیان به په خپل کور کښېني خپله خبره به دا کوي نو دا وایم دا دلته دا لوبې شروع وي دا الله تعالی ډېر لوی رحم وکړو اوس هم په بعض ځایونو کې لوبه شروع ده خو دغه چورلندې پکې نه کوي او هسې دا دغه یې شروع کړی دی نو سقاط نه خو موږ انکار نه کوو صحیح سقاط بلکل شته دی اندازه ولګوه څونه روجې یې خوړلي دي سړي څونه مونځونه تې شوي دي بس د هغې د یو سرسایه په اندازه باندې راواله او مسکین ته په لاس کې کېده دواله دا نه چا انکار کړی دی مونږ ووایو دا چورلندې پکې نشته دا چورلندې دې دپاره کوي چې دا سخات نه شو دا اوس خیرات شو نو که په مولیانو کې مالدار یګې هم اخیستې شي اسقاط چې دی خالص غریب بالي او چې دا دغه شي دا چورلندې پې وشي نو بیا سرمایهدار هم اخیستی شي مالدار په دې مومندو کې دا طریقه ده چې سقاط هلته ملکان دي کوم چې ملکان دي که نه هغې ته اکثر 85 وایي 50 روپۍ وله ورکوي او 85 ورته په دې معنی هم وایي چې سبا تلل به خلکو له پخوا به زموږ خلک هلته لاړه نو ډومیسیل بیا سازه ځان له نو ملک صاحب به وله دستخط کوي او بیا ګوته لګوله که نه نو 50 روپۍ به یې اخیستي بیا به ورته یې خلکو 85 ویل نو دا یو مړي له تلي نو هلته بس خلک دغه شروع شو هغه کم چې پیسې تقسیمولې ملکانو بس ملکانو باندې پیسې تقسیم خامہ زموږ علاقه کې بیرتیانو باندې تقسیم وي دلته په ملکانو تقسیم وي نو دا لوبې او ټوکې د خلکو د دین نه سازي کړي دي نو دی وایي چې دا بیانو بطلان دعوه الغیر د غیر را بلل باطل دي ځکه اذ المدعو قائما من کان څوک چې رابلي هر څوک چې لا یملک مثقال ذره فی الکون هغې کې که اسمانونو کې دی او که ځمکو کې دی که پرشتي دی او که انسانان دي د یوې ذرې مالکان نه دي لا بالاستقلال نه مستقل مالکان دي ولا بالشرکه او نه الله سره برخه خواره دي ولیس لله تعالی من ظهیر د الله لپاره څوک تعاون او معاون نشته نو دا خبره ده چې صرف سپارش بالاذن به چلیږي
او دې نه هېڅوک انکار نه کوي. د دې نه علاوه ومن دعا غیر الله من ملک او نبی او ولی او غیرهم فقد ضل الطریق. چا چې د الله نه علاوه فرشتې ته چغه وواله چې جبریل راورسه، یا یو پیغمبر ته چغه وواله چې موسی علیه السلام راورسه، او یا یو ولی ته چغه وواله چې ای پیر بابا راورسېږه، او غیرهم یا بل چاته آواز وکړو، فقد ضل الطریق، درست لار ته خطا شوه. واشرک بالله فی اعظم عبادته، او الله سے شریک پیدا که په لوی عبادت کې چې هغه دعا ده. والعیاذ بالله، پناه غواړو مونږه په الله باندې داسې ناکاره عقیدو نه چې سړی د الله په ځای باندې د مخلوق نه سوالونه کوي. دا دې آیاتونو ترجمه وه. الله دې مونږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کړي، او دې سره سره دې الله مونږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت یې الله دې تباه کړي. دعا وکړئ چې دا کومه قافله د دې غزا د مظلومو مسلمانانو دپاره راتلله، د هغې د رادرسۍ دپاره او د تعاون دپاره، هغې له څه خوراکونه مراکونه چې هغې هلته لګیا دی، د نارې د وجې نه مري لګیا دي، د دوایي د نه موجودوالي لپاره مختلف بیمارۍ راغلي پې. دعا وکړئ چې الله دغه کم یهودو چې کم حرکت وکړو، نو الله تعالی دې په دې کې ناکام کړي، او دا ټول دې الله په خیر او خوبۍ خلاص کړي، او ټول دې الله خپلو کورونو ته ورسوي. خاص کر زموږ مشتاق صاحب ته دعا وکړئ چې الله یو مجاهد انسان دی، خدا ترس انسان دی، او ډېر خواخوږی انسان دی. الله تعالی ته حفاظت وکړي، او ته خپل کور ته او خپل ملک ته په ډېر حفاظت باندې راولي، او ربا یهود د دې مخ د ځمکې نه هټاو کړي. خدای امریکا او ټرمپ تباه و برباد کړي، او د ټرمپ خدای هټ پیل وکړي، خدای په بل څه نه مري، هټ پیل یې وکړي، خدای هټ پیل یې وکړي چې مردار شي. ډېر لوی فساد یې شروع کړی دی، د مسلمانانو د بېخکنۍ دپاره کار شروع کړی دی ټرمپ، او دا اوس چې کوم تقسیم په دغه منصوبه سازه کړې ده چې دا فلسطین تقسیمو، نو دا ډېر لوی فساد دقه دی، ځکه چې دا تقسیموي نو معنا دا ده چې دا اسرائیل له پکې برخه ورکړله، او دا پر اسلامي ملکونو باندې بې امني، او زموږ د اسلامي ملکونو ورته سر خوځولی دی. دا اسلامي ملکونو ته دی الله تعالی هدایت وکړي چې دا لوی ناکاره کار ونه کړي، او دا د مسلمانانو د بېخکنۍ کار ونه کړي، او که دا کوي نو الله یې د کول نه مخکې د دغه ټولو خلکو نه موږ خلاص کړي په مسلمانانو کې چې هغه د ټرمپ په دغه کې په فیصله باندې دستخط کوي، نو الله یې دستخط نه مخکې مردار کړي، او الله تعالی یې دا زموږ پاکستان او تمامه اسلامي دنیا اوزګاره کړي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي. خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان